کومو کسانو ته د بینظیر روپۍ میلاویږي نو هغو ته د ماشومانو وظیفه هم میلاویږي، خو ځینې داسې دي چې رجسټریشن یې کړی دی او هغو ته بیا هم د ماشومانو وظیفه نه میلاویږي. نو په دې ویډیو کې درته یو څو داسې کارونه هم چې هغه تاسو وکړئ نو هلو به تاسو ته د ماشومانو وظیفه چې ده دا میلاویږي. دغه شان نه کېږي چې ستاسو کور ته ډایرکټ تاسو له هغه وظیفه چې ده دا راوړي. نو د هغې لپاره به تاسو خپل ماشومان چې دی په دې پروګرام کې رجسټر کوئ. ځینې کسان به چې موږ رجسټریشن کړی دی پارټ ټایم باندې موږ پارمبي او هر سره وړي دي نو موږ ته به وظیفه چې ده دا میلاویږي. نو دغه ته رجسټریشن نه وي. په دې کې ځینې زاړه کسان دي هغه به چې موږ خپل ماشومان په دې کې رجسټر کړي دي. نو که تاسو خپل ماشومان په دې کې هم رجسټر کړي خو بیا هم ستاسو ماشومانو ته دغه وظیفه چې دا نشي میلاویدلی. د څه له وجې نه نشي میلاویدلی؟ کله چې ستاسو ماشوم سکول ته ځي او هلته کې د هغه 70% زیرې نه وي نو دغه ماشومانو ته خو وظیفه نه میلاویږي. خو ځینې نوي کسان دي او په دې کې زاړه کسان هم دي چې هغو خپل ماشومان په دې پروګرام کې رجسټر کړي نه وي. لکه زاړه کسان یې مخکې ورته میلاوېدله اوس راتلونکي وخت کې چې دغه وظیفه میلاویږي جو تاسو ته بیا نه میلاویږي. د څه له وجې نه به نه میلاویږي چې کله رزلټ راوځي لکه امتحانونه وشي پاس کېده پیل کېده وشي د هغې نه وروسته که ستاسو ماشوم سکول چینج کړی یا به دې منځ کې تاسو هسې د ماشوم سکول چینج کړی لکه د یو سکول نه یو راغستی او بل سکول ته یې لېږلی نو تاسو خپل ماشومان چې دي دا به دوباره په دې پروګرام کې چې دی رجسټر کوئ. به چې تاسو رجسټر کوئ نو تاسو ته به هلو د ماشومانو وظیفه چې ده دا میلاویږي. په دې کې ځینې نوي کسان دي هغو رجسټریشن کړی د رجسټریشن په وخت کې پارمبي هم وړی دی هغه وایي چې دغه رجسټریشن دی. نو دغه رجسټریشن نه دی. د دې لپاره به تاسو خپل ماشومان چې دي هغه به راوانوئ او د بېنظیر دفتر ته چې دی هلته به یې بیایئ. هلته کې به هغه تاسو رجسټر کوئ هغو له به تصویر چې دی دا به وکاږي. د هغې نه وروسته به تاسو له یو پارم یوه چټۍ چې ده کاغذ چې دی هغه به تاسو له درکوي. هغه به تاسو راوړئ د سکول نه به یې دستخط کوئ. هغه کاغذ چې دی هغه د فوټوسټېټو په دوکان او په دې کې هم میلاویږي او تاسو د دفتر نه هم راغستی شئ چې هغه کاغذ ویسئ نو هغه به هلته کې په سکول کې چې دی هغه به ډک کړئ. چې ډک یې کړو واپسي به په دفتر کې جمع کړئ نو ستاسو ماشومان چې دی دا به رجسټر شي. بیا به ستاسو ماشومانو ته دغه وظیفه میلاویږي خو هغه په پابندۍ سره سکول ته ځي نو هر بو ته میلاویږي. بل لا که بیا ستاسو د ماشومانو سکول چینج شو نو تاسو به دغه کار چې دی دا به دوباره کوئ. لکه خپل ماشومان چې دي دا به دوباره په دې پروګرام کې رجسټر کوئ نو بیا به ورته میلاویږي. بل لا چې ماشوم په پابندۍ سره سکول ته نه ځي نو وظیفو ته نه میلاویږي. بل لا چې د بېنظیر کم ټیم دی چې هغه سکول ته لا نړو او ستاسو د ماشومانو وریفیکیشن ونه شو نو د دې د وجې نه هم بیا ستاسو ماشومانو ته چې دی دغه روپۍ نه میلاویږي. کله چې د هغو وریفیکیشن وشي نو د هغې نه وروسته بیا ستاسو ماشومانو ته چې دی وظیفه میلاویږي. نو اوس تاسو سره ټایم د خپل ماشومان رجسټر کړئ د 31 ډسمبر نه مخکې رجسټر کړئ چې په راتلونکي وخت کې بیا ستاسو ماشومانو ته دغه وظیفه چې ده دا میلاو شي. که تاسو خپل ماشومان په دې کې رجسټر نه کړل نو بیا تاسو ته دغه وظیفه چې ده نشي میلاویدلی. نو دا ویډیو چې دا د نوي او دا دغه دواړو دپاره ده د زړو کسانو د دواړو دپاره ده چې هغه خپل ماشومان چې دی هغه لازم رجسټر کړي. که رجسټر نه کړو نو راتلونکي وخت کې چې کومې وظیفه میلاویږي هغه به تاسو ته نه میلاویږي. په دې کې ځینې بلاک کسان دي او چې موږ ته میلاویږي که نه نو تاسو ته یو پیر د ماشومانو وظیفه میلاویدلی شي خو بیا ستاسو روپۍ چې دي هغه به مکمل چې دی هغه به بند دي او تاسو به د 2 کالو پورې چې دی دې ته صبر کوئ.